دا ملګری تپوس کوي چې زه په ورځ کې زر پیرې درود شریف واما صلی الله علیه وسلم او کاونټر باندې زه دا شمارم. نو چې کله زه یو مجلس کې ناست یم څوک خبرې کوي نو ما هغه ته غوږ هم کېښودی او کاونټر باندې خپل درود شریف وام. چې کله زه خبرې کوم نو بیا خو ظاهره خبره ده زه هغه کاونټینګ بس کم. نو دی وایي چې دا طریقه صحیح ده او کنه چې څوک خبرې کوي نو هغه ټایم زه درود شریف نشم ویلی. نو جواب دا دی چې تاسو کوشش کوئ چې دا صلی الله علیه وعلى آله وسلم دا بهترین درود شریف ته او الله پاک دی منګه له توفیق راکړي، الله پاک دی تاسو له استقامت درکړي، ټول ملګرو له الله پاک توفیق ورکړي. وکړه دې په ځای باندې تاسو بل یو مختصر درود شریف ته اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. نو دا ډیره ښه خبره وي که تاسو دا وایي. نو د دې کوشش کوئ چې دا وایي او باقی تاسو چې کوم سوال دی نو د هغې جواب دا دی چې که مقدر ته ملاویږي تاسو پوهیږئ چې زه د دې کس خبرو ته غوږ کېدم نو بیا ما ته وروستو موقع شته زه خپل درود شریف بل ټایم پوره کم. نو بیا خو مناسب دا ده چې تاسو هغه محفل کې ځان شریک کړئ او دغه ټایم کې هغې خبرې ته غوږ کېدئ. خو که چېرې غوږ ږدئ تاسو او په دې دوران کې هم خپل درود شریف کاونټ کوئ نو هیڅ مسله نشته. صرف دوره ده چې افضل دا دی چې بنده ذکر کوي نو چې څومره کېدی شي هغه توجه سره وکړي او ظاهره خبره ده چې د بل خبرې ته بنده غوږ ږدي نو توجه هغه تقسیم وي. نو بل ټایم نه ملاویږي نو بالکل دغه شانتي کولی شي او کنه ټایم درته بل ټایم سره ملاویږي اوسګار ټایم نو بیا بهتره دی چې تاسو لږ توجه سره نو الله تعالی به ان شاء الله تعالی د هغې برکات او انوارات نورم سیوا کوي. دا ملګری تپوس کوي چې د جمعې د 2 خطبو میس کې چې کومه دعا ده نو دې کې څه ملګري لاس اوچتئ او دعا کوي نو د دې څه حکم دی. نو جواب دا دی چې د 2 خطبو میس کې که څوک دعا کول غواړي نو د دعا کلمات به په ژبه باندې نه وي په زړه زړه کې به وي او دې کې لاس اوچتول نشته، لاسونه به په خپل حال باندې پراته وي او که دعا غواړي نو په ژبه باندې به هم نه وي په زړه زړه کې به دعا غواړي او لاس اوچتول دا صحیح نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په موټرسایکل باندې ګرځي او قرآن پاکونه خرڅوي. د دغه قرآن پاکونو په موټرسایکل باندې د کېښودو دپاره هغه د موټرسایکل وروستنی حصه باندې جنګله جوړه کړې ده، په هغې کې قرآن پاکونه کېښودي او دی مخې ته ناست دي. نو دی 2 تپوسه کوي، یو دا چې دا طریقه جایز ده او که نه، او دویم دا چې زه به اودس کې پوره اودس کې به ځان ساتم که صرف استنجا هم کافي ده. نو جواب دا دی چې په عامو حالاتو کې قرآن پاک ځان نشاته کې خودل او خپل د هغې نه مخکې کېناستل دا د ادب نه خلاف دي. خو لیکن دې صورت کې چونکې موټرسایکل باندې بل څه طریقه ممکن هم نه راګرانه ده نو دا به د ادب نه خلاف نه وي، دا د عذر حالت دی او د قرآن پاک ټچ کولو دپاره به دی ځان پوره اودس کې ساتي. استنجا به هم او چردام هم بغیر د اودس نه دله قرآن پاک ټچ کول جایز نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ ورور دی هغه دینی مدرسه کې سبق وایي نو مونږه د خپل زکات یا د عشر د پیسو نه د دغې ورور د مدرسې فیس ادا کول دا مونږه کولی شو او که نه شو کولی. نو جواب دا دی چې هغه ستاسو ورور دی تاسو سره به شریک وي. که چېرې ستاسو د والد کاروبار وي، د مشر کاروبار وي، د پلار، نو بیا خو دا داسې شوله که هغه خپل زوی له د عشر او زکات ورکوي نو بیا خو به هر حال ناجایز دی، داسې خو کېدی نشي. خو که چېرې ستاسو خپل ذاتي کاروبار وي د والد په هغې کې څه حصه نه وي نو که دغه ورور تاسو سره په دې کاروبار کې په دې ځمکو کې شریک وي نو بیا هم جایز نه دی. خو بهتره دا ده چې تاسو د عشر او د زکات د مد نه دغه فیس مو ورکوئ، دا غریبانانو له ورکوئ او د عشر او د زکات هغه چې کوم مستحق دي هغوی له ورکوئ او د خپل ورور فیس هغه د ذاتي پیسو نه ورکوئ. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس غاښ دی نو هغې نه وینه راځي
او چې کله هغه اودس وکړي نو داسې هم کېږي چې هغه دوباره وینه شروع شي، کله مست ودرېږي نو بیا د هغې نه هم وینه شروع شي، دی به څه کوي؟ نو جواب دا دی که چېرې ده ته د یو مونځ پوره ټیم کې دوره وخت میلاویږي چې دی اودس وکړي او دی 4 رکعاته فرض وکړي، دوره ټیم ده ته میلاویږي د پاکیت والا، او په دې دوران کې د غاښ نه وینه نه راځي، نو دی د شریعت په نظر کې د معذور په حکم کې داخل نه دی، او دی به کوشش دا کوي چې دی به پاکیت کې مونځ کوي. پاکیت کې مونځ کولو مطلب دا دی چې دی به غاښ چې کله وینه نه راځي نو په دغه وخت کې به اودس کوي او دوباره مونځ به کوي. که خدای مکه دوباره وینه راغله دی به دوباره اودس کوي. د معذور حکم کې به یو کس علی داخلیږي چې کله هغه ته د مونځ په پوره وخت کې دومره ټیم نه میلاویږي چې په هغې کې هغه 4 رکعاته فرض وکړي، بلکې ډېر داسې کوي چې د وخت نه مخکې دی اودس کوي، چې اودس دوران کې د خولې کې ګوتې والو یا مسواک کولو یا برش کولو سره مسله نه جوړیږي، نو دی به هر حال ځان پاک ساتي او اودس کې به مونځ کوي. دا ملګری تپوس کوي چې د تکبر د نیت نه بغیر برید تاول څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې د برید تاولو دا مرحله دویمه ده. لومبنی مرحله او لومبنی سوال دا دی چې د بریتو پرېښودو شرعي حکم څه دی؟ نو د بریتو شرعي حکم دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو ګیرې لوی کوي او بریت واړه کوي. نو د بریتو د وړو کولو او د هغې د کټ کولو حکم راغلی دی، نو دومره اوږده برید پرېښودل جایز نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس نه د سحر سنت پاتې شي او نور راوخیږي، نو دی نه پس دله دغه 2 رکعاته نفل کول بهتر دی او که دغه 2 رکعاته سنت ورله کول بهتر دی؟ نو جواب دا دی چې کله صرف د سحر سنت پاتې شي نو د هغې قضا ته ضرورت نشته. البته امام محمد رحمت الله علیه قول دا دی چې د طلوع شمس نه پس چې کله نور فارغ شي نو د دې به قضا کولی شي. نو که څوک د دغې 2 رکعاتو قضا کول غواړي نو کولی شي، څه مسله پکې نشته. نو که 2 رکعاته سنت یې وکړه نو هم صحیح ده، او که دغه قضا نه کول غواړي او 2 رکعاته نفل کوي نو هم صحیح ده. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس 4 رکعاته مونځ کوو، په 3م رکعت باندې کېناسته لږ ساعت له او بیا ورته یاد شو او پاسېده، نو اخره کې سجده سهو وکړه، نو دا مونځ صحیح شو او که نه؟ نو جواب دا دی که چېرې دی په 3م رکعت باندې دوره ناست شوی و چې په هغې کې سبحان الله 3 پیرې ویلی شو، نو په ده باندې سجده سهو واجب شوې وه، نو چې کله ده سجده سهو وکړه نو مونځ یې صحیح شو. دا ملګری تپوس کوي چې یو نکاح تړلی کېږي، په هغې کې یو مولي صاحب دی، یو الک دی د واده والا، او جینۍ هم په خپله باندې ده او د جینۍ پلار هم شته په مجلس کې او د جینۍ رور هم شته، نو دا نکاح کېږي او که نه ګواهان به خامخا پکار وي. نو جواب دا دی چې بهتره خدا ده چې نکاح کل عام وشي او په هغې کې د ګڼ کسان شرکت وکړي، ځکه چې دا یو جایز او سنت کار دی، نو په دې کې څه پټ پناه کول یا په پټه باندې کولو ته ضرورت نشته. خو باوجود د دې که چېرې داسې څه موقع جوړه شي چې کسان ګڼ نه وي، نو دا تاسو چې څومره کسان یادوئ نو دا د ګواهانو په طور باندې کافي دي. بس 2 ګواهان پکار دي، دلته کې د جینۍ پلار هم دی د جینۍ رور هم دی، نو دا 2 ګواهان کافي دي او نکاح شوې ده. داسې دا ملګری تپوس کوي چې د عباس قریش په خاندان باندې زکات کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی چې قریش دا یو ډیره لویه قبیله ده، د هغې چې کوم اوس اولاد کوي نو په هغې باندې زکات کیږي. البته په قریش کې چې کوم هاشم دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نیکه، بلکې د نیکه پلار، نو د هغه په اولاد باندې زکات نه کیږي، او بنو عباس او د عباس اولاد هم په هغې کې داخل دی، په دوی باندې زکات نه کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس نه په سفر کې مونځ قضا شي
او بیا دې راشي مقام کې هغه موز قضا کوي نو دې به سفرانه موز کوي او که پوره موز به کوي. نو جواب دا دی که چېرې دغه موز په سفر کې قضا شوی او چې کله دې د خپل کلي حدودو ته رادننه کېده نو د دغې موز ټیم ختم شوی نو دا د ده په ذمه باندې سفرانه کول دي. مثال په طور باندې د ماسپښین موز کې دی په سفر کې او چې کله دې کلي ته راورسېده نو د ماسپښین ټیم اوتی د مازدیګر ټیم داخل شوی اوس چې دی د ماسپښین موز په قیام کې کوي نو 2 رکعاته به کوي. چې کوم منځونه په سفر کې قضا شوي دي قیام کې هغه به سفرانه کولی شي. چې کوم منځونه په قیام کې قضا شوي دي که چېرې بنده ته په سفر کې د هغې د کولو موقع میسر وي نو هغه به پوره کوي. چې څه ټیم دی قضا کوي نو د دغه وخت اعتبار نه دی چې څه ټیم قضا شوي دي نو د هغې وخت له اعتبار دی. دا ملګری تپوس کوي چې ځینې خلق د جمعې په ورځ باندې آخري 2 سنتونه پرېږدي او هغه وی چې دا دومره سنت مؤکده نه دي چې 4 رکعاته سنت کول ضروری دي. او هغه دا هم وی چې ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا کله کړي دي او کله نه دي کړي. نو د دې باره کې تپوس کوي نو جواب دا دی چې څنګه د جمعې نه پس 4 رکعاته سنت مؤکد دي نو دغه شانتي ورپسې 2 رکعاته سنت هم د مفتابه قول مطابق سنت مؤکد دي. او چې څنګه د 4 رکعاتو سنت کول ضروری دي دغه شانتي دغه 2 رکعاتونو سنت کول هم ضروری دي. باقی دا خبره چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا کله کړي دي او کله نه دي کړي نو چې کله نه دي کړي نو څه عذر په وجه باندې نه دي کړي. او داسې خو ډېر څیزونه دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د عذر په وجه باندې پاتې شوي دي. لکه د خندق په ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه یو څو منځونه قضا شوي وو. نو بیا به اوس موږ څه وایو چې بس منځونه قضا کول جایز دي ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه منځونه قضا شوي دي. نو اصل خبره دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا کړي دي د عذر په وجه باندې خبره جدا ده لیکن نارمل حالاتو کې د دې پرېښودل جایز نه دي او سنت دې دپاره چې په دې عمل وکړی شي نو بیا به الله تعالی موږ له د نبی علیه الصلاۃ والسلام په آخرت کې شفاعت انشاءالله نصیب کوي. سنت دې دپاره نه چې دا د پرېښودو څیز دی. الله تعالی دې موږ او تاسو له د سنتو د پوره اهتمام توفیق راکړي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د مرګ په وخت کې د یو څیز باره کې وصیت وکړي او هغه معلوم پرېږدي د هغه د تجهیز او د هغه د تکفین نه هغه مال سیوا وي په دغې مړي باندې څه قرض نه وي نو د مال په څومره حصه کې به د هغه وصیت نافذ کیږي. نو جواب دا دی چې کله یو کس وصیت وکړي او هغه وصیت د یو جایز کار باره کې وي او نو په ورثو باندې دا واجب او ضروری دي چې د هغه د مال په 3 حصه کې د هغه وصیت نافذ کړي. مثال په طور باندې یو سړی دی او هغه وفات شو او د هغه ترکه او د هغه مال 3 لکه روپۍ دی ټوټل او هغه وصیت کړی دی چې زما د پیسو نه به 1 لک روپۍ فلانکي ځای کې ورکوئ او دغه ځای چې کوم ښیي نه هغه جایز ځای دی نو دغه 1 لک روپۍ به د هغې وصیت مطابق خرج کولی شي. که چېرې هغه وصیت د ډېرو پیسو کړی وي او 1/3 یعنی 1/3 کې په 3 حصه کې د هغه وصیت نه پوره کیږي نو بیا د ورثاو په مرضای باندې خبره به پرته وي. که ورثه بالغان وي او د هغې مرضي وي هغې په خپله خوښه باندې د خپل مړي وصیت پوره کوي د هغه 1/3 یعنی د 3 حصې نه سیوا روپو کې نو هغې کولی شي او که هغې نه پوره کوي نو په هغې باندې ضروري نه ده البته 1/3 یعنی په 3 حصه کې د هغه وصیت پوره کول دا ضروري دي. دا ملګری تپوس کوي چې کله د مونځ په دوران کې د امام نه په قرائت کې یو آیات پاتې شي
یا هغه یو آیات کې غلط شي او هغه ځای پرېږدي بل ځای نه شروع کی نو په دې باندې سجده سهو واجبېږي او کنه او که سجده سهو نه واجبېږي او امام سجده وکړه نو د دې مز حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې د آیات پاتې کېدو یا غلطېدو په وجه باندې د بل ځای نه د شروع کولو په وجه په مسکونکي باندې یا په امام باندې سجده سهو نه واجبېږي. که چېرې امام ته دا خیال راغی چې ما باندې په دې وجه سجده سهو واجب شوه، حالانکه حقیقتا سجده سهو په هغه باندې نه وه او هغه سجده سهو وکړه، نو داسې کول نو په کار، خو مز به هر حال شوی دی، دوباره مز کولو ته ضرورت نشته دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دلته کې خپل کور دی او کراچۍ کې خپل کور دی، نو چې کله او پاتې کېږي کراچۍ کې، نو چې کله هغه دلته راشي یو 2-3 ورځو له هغه خپل کور کې پاتې کېږي یا رشتہ دارو کره پاتې کېږي، نو دی به دلته کې پوره مز کوي او کنه قصر مز به کوي. نو جواب دا دی چې کله د دلته کې خپل کور شته او وطني اصلي دا دی او دلته کې د خپل کور د برقرار ساتل دی، تګ راتګ برقرار ساتي او الته کراچۍ کې خپل کور دی او مستقل الته اوسیږي، نو د دې مطلب دا شو چې دا دوانه ځایونه د وطني اصلي دي او 2 ځایونه وطني اصلي کې دي شي، وطني اصلي کې تعدد ممکن دی، نو دی به دوانه ځایونو کې اتمام کوي او پوره مز به کوي، دلته به قصر مز نه کوي اگر که لږ وخت لولې ناراضي. دا ملګری تپوس کوي چې د سحر د مز نه پس تر اشراق پورې چې کم ټیم دی، نو په دې کې د مخکینی ورځې د سحر قضا مز یا که نور منځونه بندنه قضا شوي نو په دغه ټیم کې کولی شي او که نشي کولی. نو جواب دا دی چې د سحر د مز نه پس واخلي در نور خطو پورې، تاسو اشراق ویل دی خو اشراق نه تر نور خطو پورې دا ټیم په دې کې صرف نوافل جایز نه دي، او که د دغې د بلې ورځې یا نورو ورځو د سحر قضا مز وي که د بل ټیم قضا مز وي نو هغه جایز دی. البته دې کې د یوې خبرې خیال ساتل پکار دي چې دې ټیم کې او دغه شانتي د مازدیګر نه پس که څوک قضا منځونو کولو خواهشمند دي نو کوشش پکار دی چې خپل کور کې وکړي یا داسې یو ځای کې وکړي چې څوک ویني نه، ځکه چې بیا به څوک ګمان کوي چې دی نفلونه کوي، پکې نه به هغه قضا مز کوي، نو کېدای شي د عمل نه څوک دا نتیجه والي چې د سحر د مز نه پس نفل جایز دی او هغه نفل شروع کی، نو د نورو خلقو د غلط فهمۍ نه د بچ کولو دپاره بهتره دا ده چې دی داسې ځای کې لمونځ وکړي چې یا خو هغې خلقو ته ټولو ته پته چې دی قضا مز کوي، یا تنهایۍ کې وکړی شي، نو دا پکې یو خارجي امر دی چې د دې لحاظ وساتلی شي، نو دا بهتري. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په مدرسه کې مدرس وي او هغه صاحب نصاب وي، نو د هغه دپاره د هغې د لنګر خوراک څنګه دی؟ د سبق په دوران کې او د غیر سبق په دوران کې، او د هغې کس دپاره چې هغه د دې مدرسې سره څه تعلق نه وي یا د هغې مدرسې مدرسینو کې د یو کس ملمه وي او یا د هغې مدرسې سره څه تعاون کوي او صاحب نصاب وي یا نه وي، نو د هغې کس دپاره د هغې نه خوراک څه حکم دی؟ نو جواب دا دی که چېرې د مدرسې چې کوم ذمه دار حضرات دي که هغې د تملیک والا هیله کړې وي نو بیا خو هغې د نصاب والا او د غیر نصاب والا دپاره څه دومره مسله نشته، خو لیکن که چېرې ډایرک په ډایرکه د لنګر پیسې د زکات پیسې په لنګر کې لګي نو بیا هغه صرف د زکات د مستحقینو حق دی. البته که چېرې د مدرسې محتمم او ذمه دار حضرات هغې د لنګر کې د زکات پیسو سره سره نورې د صدقې پیسې لګي په دې نیت باندې چې میلمه به راځي یا به څوک صاحب نصاب وي مدرس و غیر مدرس، نو بیا د هغې دپاره په دې صورت کې خوراک جایز دی، او که نه دغه نه وي نه هیله تملیک وي نه په لنګر کې نورې پیسې شامل وي، صرف د زکات پیسې په لنګر کې شامل وي، نو دا د مدرسې د طلباو او د غیر صاحب نصاب مدرسینو حق ته جي.
دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د جماعت د پاره ځای وینا وکړه چې دا ځای به د جماعت د پاره وي او بیا د خپل خبرې نه وتښتېده، نو دی به د دې ځمکې فدیه ورکوي که څه به ورکوي؟ نو جواب دا دی که چېرې دغه ځمکه باقاعده جماعت ته وقف کړې وي نو بیا خو د دې نه واپسي جایز نه ده. دغه ځمکه د جماعت دپاره ورکول پکار دي. دغه ځمکه د جماعت ځمکه ده او کنه وقف یې نه کړی، صرف اراده یې کړي، نو ترغیب ورله ورکول پکار دي چې په دې نیک کار کې هغې خپل کوشش وکړي او دغه ځمکه د جماعت دپاره چې څنګه هغې اراده کړې وه نو دا ځمکه د جماعت دپاره وقف کړي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس جماعت دپاره ځای وقف کړی دی، نو د چم ګاونډ کسانو ته وایي چې تاسو به راځئ دې کې به کار کوئ چې څوک رانشي، نو هغې ته کنزل او بد رد وایي. د دې نه علاوه هغه دا هم وایي چې فلانکې به دې جماعت ته راځي، فلانکې به نه راځي. نو دوی وایي که موږ د دې په مقابله کې یو بل جماعت جوړ کړو نو د دې شرعي حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې دا کم کس د جماعت دپاره ځای وقف کړی دی نو په دې زمانه کې جماعت دپاره ځای ورکول دا ډېره لویه قرباني ده، خو شیطان هغه زمونږ نیک عمل ضایع کولو په کوشش کې مسلسل لګېدلی وي. اول هغه څوک پرېږدي نه چې نیک عمل وکړي، او که یو کس ته نیک عمل وکړي هم نو بیا شیطان د هغې نیک عمل په بربادولو باندې د هغه شاته لګېدلی وي. نو دغه کس دی په یول پکار دی چې تا یو ډېره لویه قرباني کړې ده، یو نیک عمل دې کړی دی او په دې طریقه کار باندې ته هغه خپل عمل بربادې. هغه چې کوم ثواب شوی دی د ځمکې د وقف کولو نو خدای مکه هسې نه چې د هغې نه ډېر ګناه په سر باندې وانخلي. دا خو به هر حال لومبنۍ خبره شوه. دویمه خبره ده چې تاسو وایي چې موږ د هغې په مقابله کې بل جماعت جوړو، نو دا ټکي خو مناسب نه دی چې د هغې په مقابله کې البته د خلقو د ضروریاتو لحاظ وساتلی شي. نو که واقعتا ضرورت وي او دا سړی څوک پرېږدي او څوک نه پرېږدي جماعت ته، نو بیا بل جماعت په دې جذبه باندې جوړ کړي چې ټول خلک به ولې مونځ ته راځي، خلقو ته به سهولت وي. د مقابلې نیت مه کوئ، نیت اخلاص والا پکار دی چې الله تعالی تاسو له اجر درکړي، الله تعالی ستاسو هم دا قربانۍ هغې ثوابونه تاسو له درکړي. نو د مقابلې په نیت یې مه جوړوئ او د ضرورت په بنیاد باندې بالکل جماعت جوړولو کې څه حرج نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې د نکاح د حلاله وي موږ اورېدي دي چې دا څوک کوي نو وي په ده باندې لعنت ورېږي، نو وي چې دا دروغ دي او که رښتیا دي. نو جواب دا دی چې کله یو کس خپلې ښځې له 3 طلاق ورکړي په هره طریقه باندې چې وي، نو الله تبارک وتعالی قرآن پاک کې د هغې واضح حکم فرمایلی دی چې دغه ښځه د دې ړومبني خاوند دپاره به نه حلالېږي تر هغې وخته پورې چې دا بل سړي سره نکاح وکړي او بیا هغه ړومبي خاوند ته حلالېږي. دې طریقې کار ته حلاله ویلی شي. دا د شریعت یو حکم دی، خو لیکن د شریعت هر یو حکم د هغې شاته یو نیت پروت وي. د نیت په بدلیدو سره د هغې حکم مختلف کیږي. مثال په طور باندې مونځ دی، څومره لوی حکم دی، خو لیکن که یو کس د ریاکارۍ دپاره مونځ کوي، د ښودنې دپاره مونځ کوي، نو په دې مونځ باندې به دته عذاب ورکولی کیږي. عمدخ که مونځ دی یو سړی د الله تعالی د رضا دپاره کوي، د الله تعالی د خوشنودۍ دپاره کوي، نو په دې مونځ باندې به دته اجر ملاویږي. دغ که شانتي هر یو عمل. نو حلاله که چرې د دې شاته نیت څنګه وي نو د هغې مطابق به د دې حکم وي. که چرې یو سړی هغه دې ته کار ویلی او د هغه کار دا وي او څنګه چې په بعضې ملکونو کې د دې باقاعده سنټرې چلیږي، هغې فیسونه اخلي، نو هلته کې هغې دې دپاره کسان ساتلی وي، نو په دغه باندې لعنت هم دی او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغې کسانو ته د کرایې سنډګان ویلی دي. خو لیکن که چرې یو کس خپلې ښځې له 3 طلاق ورکړه او اوس هغه دوباره خپله ښځه کول غواړي او یو کس هغه ووایي ورته چې مال یې په نکاح راکه، زه به ورسره نکاح وکړم، بیا به ورله زه طلاق ورکړم، ستا دپاره به حلاله شي. او د ده شاته جذبه په ذهن کې هغه صرف د یو مسلمان سره خیرخواهي کول وي،
نو بیا دا کار دې ته حدیث پاک کې د اجر خبره کړې شوې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې کس د اجر مستحق ګرځولې دی. نو مطلب دا چې کار یو دی خو شاته نیت ته وکتې شي، که نیت د کاروبار وي یا نیت د خباست وي انو بیا دا د لعنت مستحق دی. بالکل حدیث پاک کې دی ته لعنت ویل شوی دی په داسې کس باندې، او بیا د نبی علیہ السلام د کرای سانډوم ویل دی. که نیت شاته صحیح وي، د بل مسلمان خیرخواهی وي، نفسانی خواهشات نه وي، نو بیا دا د اجر باعث کار دی. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ د جماعت د چت د پاسه مدرسه ده، د جماعت په حدودو کې ده. نو موږ سره ماشاءالله 300 پورې ماشومان سبق وي. نو کچری موږ مزل هغې کته راکوزو نو پوړو کې کله باران کې مسله وي، کله پوړو کې مسله وي، نو که موږ ځان له بره یو تار بوزو او د جماعت جمع سره موږ بره جمع ته ودرېږو، نو دا جایز دي او که نه، او که ځان له جمع کول پکار دي. نو جواب دا دی چې په داسې صورتحال کې خو ځان له جمع کول جایز نه دي. البته دغه تار والا صورتحال صحیح دی چې تاسو تار ځان له بره بوزئ، سپیکرو لګوئ چې کله امام کته مونځ ته ودرېږي نو تاسو بره مونځ ته ودرېږئ. البته که ماشومان راکوزول اسان وي او د محلي والو د طرف نه څه مسله نه وي، نو بهتره خدا ده چې په کم منزل کې امام دی په هغه منزل کې تمام مقتدیان وي. خو لیکن که واړه کته شور کوي یا د هغې په راوستو کې مسله وي، تعداد ډیر دی، نو که بیا څه مسله وي نو بیا تاسو بره منزل کې امام پسې اقتدا کوئ، ځان له جمع مه کوئ. جی دا ملګری تپوس کوي چې د بانګ په دوران کې حی علی الصلاة کې بنده خی طرف ته ګوري، حی علی الفلاح چې کله وی نو ګس طرف ته ګوري، نو آیا دا خی او ګس طرف ته کتل دا د اقامت په دوران کې پکار دی او کنه؟ نو جواب دا دی چې څنګه د اذان په دوران کې بنده حی علی الصلاة وی خی طرف ته ګوري، حی علی الفلاح وی ګس طرف ته ګوري، نو دغه شانته د اقامت په دوران کې حی علی الصلاة وی نو خی طرف ته کتل پکار دی، او حی علی الفلاح ویلو کې ګس طرف ته کتل پکار دی. اقامت کوم داسې پکار دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې د سحر مزد د بندنه قضا شي، نو په دغه ورځ د ماسپښین د مزد نه مخکې یا وروستو د هغې قضا راړی شي او که نه شي راړی؟ نو جواب دا دی چې کله سحر مزد قضا شو نو بیا د هغې قضا بنده هر ټیم کولی شي، خو صرف 3 ټیمونه دي چې په دغه 3 ټیمونو کې قضا نه کیږي، چې څه ټیم نور راخیږي، چې څه ټیم نور د اسمان میسته شي، او چې څه ټیم نور پریوزي. د دین علاوه هر ټیم د هغې قضا کیږي، که د ماسپښین د مونځ نه مخکې قضا کوي، که وروستو قضا کوي، که د مازدیګر مونځ نه مخکې قضا کوي، وروستو قضا کوي، دغه شان د ماښام نه پسې قضا کوي، د ماخستن نه مخکې یا وروستو قضا کوي، په شپه کې کوي، هیڅ قسمه مسله نشته، جایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس روجي خوړلې دي، خو د روجو خوړلو نوعیت مختلف دی. یو هغه صورت دی چې هغه روجه نیسلې وه، شروع کړې وه او بیا یې ماته کړه، او بل صورت دا دی چې هغه د سر نه روجه نیولې نه ده، د روجې نیت یې نه دی کړی، نو د دې د قضا او د کفارې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کله یو انسان د سر نه د روجې نیت نه کړي او روجه شروع کړي نه وي، نو په د باندې ګناه خو په خپل ځای باندې دی، خو لیکن په د باندې دغه د یوې روجې قضا نیسل دا فرض دی. او که چېرې یو سړي نیت وکړه روجه شروع کړه او بیا قصدن عمدن بغیر د څه عذر نه هغه روجه ماته کړه، نو بیا په د باندې دغه روجه نیسل قضا دا فرض دی، او 2 میاشتې روجې به پر لپسې د هغې په جرمانه کې نیسیږي. دا ملګری تپوس کوي چې په یو انسان باندې په مونځ کې د واجباتو په پرېښودو سره یا د واجب عمل په رستو کولو سره سجده سهو واجب شوه او هغه نه سجده سهو یېره شوه، نو دا مونځ وشو او که ونه شو؟ نو جواب دا دی چې کله مونځ کې په څه وجه باندې سجده سهو واجب شوه، نو سجده سهو آخره کې کول دا ضروری دی. که چېرې د یو کس نه آخره کې سجده سهو یېره شوه، نو چې څوره پورې د دغې مونځ وخت باقي دی، نو دی به دا مونځ دوباره کوي.
په دغه وخت کې دنه دغه مز دوباره کول ضروری دي او که چېرې وخت اوته ختم شو نو بیا د مز جایز شوی دی سره د نقصان او د کمینه د وخت د وتو نه پس د هغې دوباره کولو ته ضرورت نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس اودس وکړو ښه برابر او د هغې نه پس هغه کپړې بدلولي یا اسې په بل څه وجه باندې د هغه د زنګون نه بره د بدن څه حصه ښکاره شوه چې سطر ورته ویلی شي هغه چا ولیده یا ونه لیده خو لیکن ښکاره شوه دغه حصه د بدن د سطر والا نو آیا دې سره په اودس باندې څه فرق پریوزي او که نه پریوزي؟ نو جواب دا دی چې د کوپی نه والې تر نومه پورې دا د بدن چې کومه حصه ده نو دې ته سطر ویلی شي. د نارینه دپاره او د زنانه دپاره د دې ښکاره کول دا حرام دي بغیر د څه عذر نه. او که چېرې یو سړی اودس وکړي اودس په حالت کې دا ښکاره شي نو اودس باندې څه اثر نه غورځېږي اودس نه ماتېږي نه مکروه کېږي نه پکې څه نقص راځي خو لیکن که څه عذر نه وي نو د دې ښکاره کول جایز نه دي.